الله تبارک وتعالى فرمای اے بنی آدمه کو چېرته ته دومره ګناهونه وکړې که نه چې ستا دا ګناهونه د اسمان کنارو ته ورسي او بیا هم ته زما نه بخښنه وغواړې نو دا ګناهونه درته معاف کوم او زما پې پروا نشته. هغه ګناهونه الله تبارک وتعالی معاف کوي چې د قصدن کړي، هغه ګناهونه ورته معاف کوي چې د خطاان کړي، هغه ګناهونه ورته الله تبارک وتعالی معاف کوي چې د ښکاره کړي، هغه ګناهونه ورته الله معاف کوي چې د پټ کړي، هغه ګناهونه ورته الله تبارک وتعالی معاف کوي چې مخکې شي، هغه ګناهونه ورته الله تبارک وتعالی معاف کوي چې وروسته به کېږي، هغه ګناه ورته الله تبارک وتعالی معاف کوي چې غټ ګناه دی، هغه ګناه ورته الله معاف کوي چې وړوکی ګناه دی. داسې عجیبه مونځ دی دا د دریاب د زګ موافق ستا ګناهونه دی الله په دې کې سموي. صلات التسبیح چې دی که نه د دې فضایل څه دي او دا کله او څنګه کول چې دی دا افضل دی؟ صلات التسبیح صلات التسبیح ورته ځکه وایي چې په دې کې تسبیحات لګوي، 300 پیرې تسبیحات په دې کې ویلی کېږي، ځکه ورته صلات التسبیح ویلی شي. دا نبی علیه الصلاة والسلام خپل تر عباس رضی الله تعالی عنه ته دا مونځ ښودلی او نبی علیه الصلاة والسلام عباس رضی الله تعالی عنه فرمایلي عباسه زه تاله یو تحفه یو ډالۍ درکوم، تحفه یوه ډالۍ درله درکومه او که ستا طاقت رسي که نه نو زه درته یو مونځ ښیمه دا روزانه کوه، دا روزانه کوه او که روزانه نشي کولی که نه نو د جمعې په ورځ یې خامخا کوه او که د جمعې په ورځ نشي کولی په میاشت کې یو ځل کوه، که په میاشت کې طاقت نه خو په کال کې خو یو ځل وکړه او که په کال کې نشي وکولی نو په عمر کې یو ځل یې خامخا وکړه. نبي رسول الله ورته دا صلات التسبیح وښوده. په دې مونځ سره الله تبارک وتعالی احادیث مبارکو کې راځي 10 ګناهونه د انسان د صلات التسبیح د انسان 10 ګناهونه الله تبارک وتعالی معاف کوي. یو حدیث مبارک کې راځي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په صلات التسبیح سره د انسان هغه ګناهونه الله تبارک وتعالی معاف کوي چې د قصدن کړي، هغه ګناهونه ورته معاف کوي چې د خطاان کړي، هغه ګناهونه ورته الله تبارک وتعالی معاف کوي چې د ښکاره کړي، هغه ګناهونه ورته الله معاف کوي چې د پټ کړي، هغه ګناهونه ورته الله تبارک وتعالی معاف کوي چې مخکې شوي، هغه ګناهونه ورته الله تبارک وتعالی معاف کوي چې وروسته به کېږي، هغه ګناه ورته الله تبارک وتعالی معاف کوي چې غټ ګناه دی، هغه ګناه ورته الله معاف کوي چې وړوکی ګناه دی. داسې عجیبه مونځ دی دا. احادیث مبارکو کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی په دې صلات التسبیح سره الله تبارک وتعالی د انسان دومره ګناهونه معاف کوي، دومره ګناهونه معاف کوي لکه په دریاب کې چې زګ دی، زګ د دریاب د زګ موافق ستا ګناهونه دی الله په دې مونځ سره. بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی په صلات التسبیح سره الله تبارک وتعالی د انسان